قدرمنو دلته د امبولانس کادرنګ ته اوس د دې نه چې کوم مشر لاپته او دغه غمړ او راي مرغچه بابا نوم دی او پس د ټانټې د په سلور مرز باندې نن دا غمړ میلاو شو سو مړي دی راړل دا څه کوم ډیر راوړي دا اوس کې سو دي دي چې خو یو ډیر باندې دام بوی پاس خوړ کې ملاو شو مونږ ته مرغچه ماما نوم دی 82 سینواله تر 85 سال ایج کې عمر دی د دې ډېډ باډي پیدا شول او دا یو وارثان مونږ سره دي اوس یو مشر ته صرف خبره بنده چې هغه راشي دا وګوري او هغې نه پس په جنازه د دوی کوي مونږ به ورته انشاءالله ډېډ باډي واپس کوو د ایمرجنسي او د مړو د تلاش سلسله لا اوس هم په بونیر کې جاری ده او تر دا دمه پورې په پرونی ورځ کې 10 او په نننۍ ورځ کې دا څلورم مړی دی چې میلاو شو اوس هم ډېر زیات مخلوق چې دی هغه لا پته دی او د اوس نه لږ ساعت مخکې په پیر بابا کې په علم هوټل سره خوا کې په دغه کې څلور ماشومانان هلته وموندې شو دغه کسان هسپتالونو رسېږي او دا وخت په ډګر او په پیر بابا په هسپتالونو کې هم د شناخت لپاره دغه مړي پراته دي که د چا بیا غیر اتلی شي ترې اخیستی شي د بار نه د خلکو د امداد کومې قافلې چې دي هغه هم راځي او دا وخت زه قدرنګر کې ولاړ یم او دلته کې اوس هم دغه ټرکونه او دغه د مختلف تنظیمي ادارو د طرفه اوس هم امدادي سامانونه تقسیمېږي چې په هغې کې د خوراک د څښاک او کیش او دغسې سامانونه هم روان دي اکثر علاقو ته دغه متاثرینو لپاره ټینټونه هم رسېدلي دي د خلکو دغه منډه د خلکو دغه تعاون د ټول خیبر پښتونخوا او د پاکستان د ګوټ ګوټ نه راغلو خلکو دغه زیار د ستاینې وړ دی چې د حکومت نه مخکې دغه ګرانو مشکلو ځایونو ته رسي د دې سره د مختلفو علاقو نه ولنټیرز نن هم دغه علاقې په مختلف ځایونو کې موجود دي او د قبرونو په کنستو او دغسې د مړو په تلاش کې بوخت دي د سره فری میډیکل کیمپس او د لارو کوڅو د صفایۍ لپاره ما نن خپله وکتل چې د مختلف تنظیمونو کسان په پیر بابا کې هم اخته او د لارو صفایو د دکانونو په صفایۍ کې د خلکو مرسته کوله دغه جذبې ته سلام کوو او د بونیر ته راغلي دغه یو بچي د یو کس د یو ډونر که هغه ځان سره د جوس یو ډبې ولې نه دی راوړی یا یو بوتل د اوبو چا ولې نه دی راوړی د بونیر بچی د بونیر لوی وړه د هغې شکریا ادا کوي چې د سختې په دغه وخت کې نه صرف هغې سره خپله غمرازي راښکاره کړله بلکې د هغوی مدد یې وکړو د وخان جانان وطن نیز بونیر